ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. سورة بقرة دیرشم آیات. مخکې آیاتونو کې الله پاک د خاص او عام نعمتونو ذکر وکړ او د ناشکرۍ او نافرمانۍ نه د بچ کېدو دپاره هدایات یې ورکړل. اوس په دې آیاتونو کې د رکوع تر اخرې پورې د حضرت آدم علیه السلام قصه ذکر کیږي. نعمتونه دوه قسمه دي. یو داسې نعمتونه چې هغه محسوس کیږي، لیدلی کیږي، لکه خوړل، سکل، دولت، مکان وغیره. دویم داسې نعمتونه دي چې هغه په نظر نه راځي، لکه عزت، خوشحالي، علم. دې ته معنوي نعمتونه ویلی شي. او دا ړومبني سوري محسوس نعمتونه دي. نو مخکې آیاتونو کې سوري او ظاهري نعمتونو ذکر او په دې آیاتونو کې دې رکوع کې معنوي نعمتونه ذکر کیږي. زموږ ستاسو بابا حضرت آدم علیه السلام ته علم ورکړی، عزت هم ورکړه، ټولې فرشتې ورته په سجده پرېوتې، مسجود الملائکه شو. او تاسو د دغه بابا اولاد یې، نو په دې فخر وکړئ. خلاصه د مضمون د دې ځای دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ او په دنیا کې خلیفه کړ. پیدایش نه مخکې الله دا اراده فرشتو ته ښکاره کړله. په دې کې د فرشتو امتحان و چې فرشتې د خپل رای اظهار وکړي. فرشتو خپل رای دا پیش کړله چې په انسانانو کې خو به داسې هم وي چې هغه به فساد او خونریزي کوي. اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. داسې مخلوق به هم پکې وي چې خونریزي او فساد به کوي. نو دوی په ځمکه کې خلیفه کې او نظام ورته سپارې، نو زموږ په پویه کې دا خبره نه راځي چې داسې مخلوق ولې خلیفه کې. دې کار دپاره خو فرشتې ډېرې مناسبې دي چې بس هغوی هر وخت نیک عمل کوي، بدی پکې اډو شته نه. د دنیا نظام به ښه وچلی. نو الله پاک د دوی د رای د غلطه اظهار یو حاکمانه انداز کې وکړو
وی تاسو نه پوهیږئ او زه پوهیږم. انی اعلم ما لا تعلمون، تاسو نه پوهیږئ او زه پوهیږم. اعلم پوهیږم په هغه څه ما لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ. حاکمانه انداز کې جواب وکړو چې د ځمکې د خلافت دپاره د علم ضرورت دی، د واقفیت ضرورت دی، او تاسو په هغې ناواقفه یې. او دویم جواب حکیمانه انداز کې وکړو چې آدم علیه السلام یې پیدا کړ، فرشتې یې ورسره یوځای کړلې، او آدم علیہ السلام ته الله پاک علم ورکو، او په مقام د علم کې آدم علیہ السلام ته فوقیت ورکو، ترجیح یې ورکړله. الله پاک په ځمکه باندې اول فرشتې پیدا کړې وي، او فرشتې د هر قسمه ګناه د کارونو نه پاکې وي، هر وخت تابعدار، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله د فرشتو صفت کړی دی چې نافرمانی نه کوي، الله چې کوم حکم ورته وکړي نو پوره پوره تابعداري کوي، نافرمانی نه کوي. نو یو فرشتي دي چې مکمل تابعداري دي، او دویم شیاطین پیریان. نو شیطانانو کې اړو د خیر ماده شته دی نه، ټول شر شر دی. نو فرشتې ډېرې پاکي دي او شیاطین ډېر خراب دي. الله دې منځ منځ کې یو مخلوق پیدا کوي چې هغه کې خیر هم شته او شر هم شته. انسان کې خیر هم شته او شر هم پکې شته. نو چې دې په خیر باندې راشي دا انسان، نو دې د فرشتو نه هم بیا وړاندې دی. او چې په شر باندې دا شیطان راغی نو بیا د انسان که په شر راغی نو شیطان یې بچیم نه کېږي بیا. نو الله داسې مخلوق هم پیدا کولی شي چې د خیر او د شر دواړه مادې پکې شته. داسې هم پیدا کړي چې ټول د خیر ماده پکې د فرشتې، داسې هم پیدا کړي چې ټول د شر ماده د شیاطین. الله پاک چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو فرشتو ته اطلاع ورکړه انی جاعل فی الارض خلیفہ، اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ. دا خبره خدای پاک دے فرشتو ته ولې مخکې کړه؟ الله پاک فرشتو سره مشوره کوله. نو نه د الله پاک فرشتو سره د مشورې هیڅ ضرورت نو. مشورې ضرورت په هغه ځای کې پیښیږي چې یو بنده د یو مسلې پوره حقیقت باندې خبر نی، نو چا پوی کسانو سره مشوره وکړي. نو هغه پوی کسان چې مشوره ورکوي نو دته د مسلې پوره حقیقت واضح شي. د مشورې داسې حیثیت دی لکه یو بنده یو شیشه مخ ته ونیوله، نو په هغې کې مخ ویني خو سټ پکې نه ویني. شیشه چې مخې ته ونیسي نو سټ پکې نه ښکاري، مخ ښکاري. نو د دې سټ ښکاره کېدو دپاره به څه چل کوي؟ دویمه شیشه به راوالې نه به شاته ونیسي سټ ته، نو د هغې شیشې کې به د سټ عکس راشي، نو دا شیشه به دا عکس راوالی، نو د مخامخ شیشې له به ورکي. نو چې هغې کې وګورې کوم شیشه چې د مخې ته را، په هغې شیشه کې به تا ته مخ هم ښکاري او سټ به هم ښکاري. نو یو شیشه کې راته مخ ښکاري او په دویمه کې راته سټ ښکاري، نو د یو په مشوره باندې به لږ پوه شي
او چې د دوو سره مشوره وکې نو داسې به پېښ شي چې مخکې وروستو ټول حال به تا ته معلوم شي. نو مشوره کې انسان ته هغه څه معلوم شي چې ته مخکې ورته نی معلوم. نو الله داسې نه دی چې پوره حقیقت ورته معلوم نه دی نو فرشتو سره مشوره کوله. الله خو عالم الغیب والشهاده، په پټو په ښکارو الله خبر دی، نو د الله مشورې ته ضرورت نشته. مشوره دویم د دې وجې کېږي چې یو بنده پوره مالک نه وي، د شریکې څیز وي، نو د دویمې صدار سره پکې مشوره ځکه کوي وی څنګه چې زما حق دی دقسې د ده حق هم دی، ورېږه ده سره پکې مشوره کومه. نو په دې حیثیت هم الله فرشتو سره مشوره نه کوله. الله پاک کامل مالک دی، څوک ورسره حصدار نشته. نو جواب د دې خبرې دا دی چې مشوره اغشتل مقصود نو، نه بې علمي ده او نه شراکت دی او نه مشورې ته ضرورت شته. مشوره اغستل مقصود نو، خو شکل یې د مشورې ورکو. الله پاک فرشتو ته د انسان د پیدایش اطلاع چې ورکوي نو دې کې شکل د مشورې دی، نور مشوره نه ده. او شکل د مشورې یې ځکه ورکه چې انسان ته د مخلوق ته الله پاک د مشورې د تعلیم ورکوي چې انسان ته مشوره کوه. سنت مشوره د هغې تعلیم ورکول دا ترې نه معلومیږي. لکه پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو سره مشوره کوله. د پیغمبر علیه السلام مشورې ته ضرورت ځکه نو چې براه راست الله ورته په وحی د هر یو څیز حقیقت ښکاره کو. نو وحی ته نه پس بیا مشورې ته څه ضرورت و، خو بیا هم الله پاک پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي وی دوی سره مشوره کوه. یو به پې د دوی زړه ښه شي د صحابه کرامو، او بل سنت طریقه جاری شوله چې څه کار کوې نو مشوره کوه. نو تعلیم د مشورې ترې نه راووت. دویمه فایده پکې دا ده چې د انسان د پیدایش نه مخکې د فرشتو به یو بل سره خبره کوله چې زمونږ نه افضل او زمونږ نه ډېر لوی علم والا بل مخلوق الله نه پیدا کوي. فرشتو وی لن یخلق الله خلقا، الله به داسې مخلوق نه پیدا کوي اکرم علیه منا چې زمونږ نه زیات عزتمن وي الله ته، ولا اعلم او زمونږ نه زیات عالمان وي، داسې مخلوق به خدای نه پیدا کوي. نو د دې وجې نه الله د فرشتو په مجلس کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو او په ځمکه د خلیفه جوړولو ذکر یې وکړ چې دا فرشتې د خپل خیال اظهار وکړي. نو فرشتو اول د خپل علم او د پوهې مطابق د نیازمندۍ سره اظهار د خپل رای وکړ. یا الله کم مخلوق چې ته پیدا کې او خلیفه کې هغه کې خو د شر او د فساد ماده به وي، هغه به د نورو اصلاح سوکي. په ځمکه کې د امن و امان انتظام به څنګه وشي چې هغه په خپله خونریزي کوي، داسې مخلوق پیدا کې. د دې په ځای فرشتې د شر او د فساد د مادې نه پاکې دي، د خطا نه پاکې دي، ګناه نه کوي، هر وخت ستا تسبیح بیانوي. نو په ظاهره د دې خدمت دپاره خو فرشتې مناسب دي چې خلیفه یا کا. د الله په کار باندې اعتراض نه کو، ځکه فرشتې د داسې خیالاتو او د حالاتو نه پاکې دي، بلکې مطلب یې دا دی چې داسې یو بېګناه مخلوق شته چې فرشتې ورته وایي، نو بل داسې مخلوق چې هغه به ګناه کوي هغه ته دا کار حواله کولو کې څه حکمت دی؟ انسان به ګناه هم کوي نو ده ته دا ډیوټي چې حواله کوي نو دې کې څه حکمت دی؟ بېګناه مخلوق شته
نو الله جواب وکړ انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. په ځمکه باندې خلافت دې سره چې څه لازم دي نو د هغې نه تاسو ناواقفه یې، نو ځکه تاسو وایئ چې معصوم مخلوق شته، دا کار به هغه وکړي. دې نه پس الله پاک څه تفصیلي علم ورک آدم علیہ السلام تا وعلم آدم الاسماء كلها. اوس چې الله پاک آدم علیہ السلام له علم ورکو په دې تمام کائنات کې چې دا څومره څیزونه دي، د دې خاصیتونه، د دې علامې، د دې فائدې، نقصانات، د آدم علیہ السلام له علم ورکو. او دغه علم د فرشتو د مزاج سره مناسب نو. آدم علیہ السلام زده کړل چې په دنیا کې فلانې شی دا د فائدې دی، فلانې شی د نقصان دی، په دې کې دا خاصیت دی. او طریق استعمال به داسي. نو د انسان مزاج دا تعلیم اغشته او د فرشتو مزاج دا تعلیم وانغشته. فرشته په لوګه تند څه پوهېږي، په لوګه څونه تکلیف دی، په تنده څونه تکلیف دی، فرشته پې نه پوهېږي. نفسانی جذبات د دې څه اثر وي، فرشته پې نه پوهېږي. د یو څیز نه نشه څنګه پیدا کېږي، فرشته په دې نه پوهېږي. مار لړم که وچیچلې درد به یې څنګه وي، نو فرشته په دې نه پوهېږي. انسان لا مار لړم مچۍ ډمبر ټک ورکه دی په درد پوهېږي، فرشتې لاړو د سره ټک ورکولی نه شي. نو چې فرشته د مار لړم د مچیو د ډمبر ټک ورته کیدی نه شي، نه به درد څه محسوس کی. نو د دنیا څیزونه، د هغې خاصیتونه، علامې د فرشتو د مزاج او د طبیعت نه بالکل جدا څیزونه و. دې وجې نه آدم علیه السلام زده کړل او فرشتو زده نه کړل. بل دا خبره چې دا تعلیم یوازې آدم علیه السلام ته نه دی شوی، په تنهایی کې نه دی شوی، بلکې د فرشتو او د آدم علیه السلام په یو کلاس کې یو لیکچر اورېدلی شوی دی. یو کلاس، یو لیکچر آدم علیه السلام هم اورېدلی دی او فرشتو هم اورېدلی دی. قرآن کې حدیث کې چرته داسې نشته چې دا سبق یې ورته ځان لوخو. خدا دا چې د دې تعلیم نه فایده آدم علیه السلام اغشتی شو، د هغه د طبیعت مطابق او د فرشتو د طبیعت سره مناسب نو. نو آدم علیه السلام زده کړل. نو ځکه الله فرمایي چې وعلم آدم الاسماء، فرشتو نوم ځکه رانغی چې د هغوی د مزاج مناسب نو دا تعلیم، او د آدم علیه السلام نوم ځکه ذکر شو چې د هغه د مزاج مناسب و. اوس په دې باندې څوک پوهېږي نه چې آدم علیه السلام څنګه زده کړه او دوی څنګه زده نه کړل. ګوره د ایلې بچي چې د اګې نه روځي او په خانک کې ورته اوبه واچوي نه، پکې کخ وی او لامبو پکې شروع کې ګرځي، ده ته دا تعلیم دغه وخت کې چا ورکړه؟ دی خو د اګې نه اوس راووته. څوک پې پوه شو چې دا تعلیم ورته الله براه راست دا تعلیم الله ورکړه چې د ایلې بچي د اګې نه راووته، نو دی په خانک کې سمدستي دا وړې وړې پاپې وی او پکې روانې ګرځي، دی لامبو شروع. د انسان بچی چې پیدا شي د ته چا چلو خو چې د مور په سینه خوله کېده او پیرودل شروع کا، براه راست دا تعلیم الله ورکړه. څوک پې پوه شو چې سبق ورته الله وښو.
بس دا ماشوم پوه شو او الله پوهیږي چې دا تعلیم دی ماشوم ته الله ورکړی دی دا د ایله بچی پوه شو او الله پوهیږي چې دا تعلیم الله ورکړي چې دی اوبو کې روان شو ګرځي نو آدم علیه السلام په دې خبرو پوه شو او فرشتې په پوه نه شو اوس دا سوال که څوک وکړي چې آدم علیه السلام یې پوه نو فرشتې به هم پوه کړې وې په دې باندې که نه د فرشتو مزاج به دقسې پیدا کړو څنګه چې د انسانو د دې مطلب خدا شو چې فرشتو نه به انسانان جوړ کړي نو بیا خو نوع جدا جدا ده فرشتې جدا قسم دی قسم مخلوق انسان جدا قسم مخلوق خلاصه دا چې د ځمکې د مخلوقاتو نومونه او د هغې خاصیتونه آدم علیه السلام ته د دې علم ورکړی شو او دا د فرشتو د وس نه بار خبره وه بیا د دغې مخلوقاتو د فرشتو په مخ کې سوال وکړی شو که تاسو په دې خپل خیال کې رښتینی یې چې زموږ نه زیات علم والا به نه پیدا کوي زموږ نه زیات فضیلت والا به نه پیدا کوي نو ځکه نه د دې څیزونو نومونه واخلئ نو فرشتو وی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم پاکی د تعالی را لا علم لنا من ته علم نشته الا ما علمتنا مگر څومره علم چې درا کړی دی بس دقه دی انك انت العليم الحكيم بېشک ته علم والا او حکمت ویلی موږ نه پوهېږو دې د لا علم اظهار وکړو او بیا آدم علیه السلام ته ته شروع کړ نو فوراً یې شروع کړ ټول بیان یې ورته وکړ په ځمکه باندې حکومت کولی او حاکم به د خپل رعایا د حال نه ځان خبروي اوس که فرشتو له الله حکومت ورکي او ځمکه کې انسانان وي او انسانانو جګړه وکړله یو انسان راغی او د بل یې پړق ورکړ دیم رپورټ له لاړه فرشته حاکمه ده او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو دا یو لګېد بل یې سوک ورکړ نو دیم لاړه رپورټ یې وکړ او بل دو انسانانو جګړه وکړه نو په امسا یې سړی ووو هغه م رپورټ وکړ نورو دو جګړه وکړه نو په چاکو یې ووو هم رپورټ له لاړه او بله جګړه شوې ټوپک تماچه باندې ډز کړې دا ټول رپورټ له لاړل فرشته دا فرق معلومولی شي چې د پړق څومره درد دی د سوک څومره درد دی د امسا څومره درد دی د ټوپک تماچې څومره درد دی د چاکو څومره درد دا فرق انسان معلومولی شي په فرشته که ته په ټوپک ډز کې نه لګي فرشته خو د نور مخلوق دی نو په دې رڼا ډز وکړه نو څه چلو شو په رڼا کې هسې کارتوس دې ضایع کړ په دې رڼا کې دا لاس داسې ووه نو ته به پړق مې ورکړه چاله دې پړق ورکړه هېڅ هم نه دې رڼا ته چاکو نیغ نیغ کوه نو رڼا پې نه خوږېږي نو فرشتې دی د دې ګزارونو فرق محسوس کولی نشي او انسان دا فرق محسوس کولی شي نو چې انسان حاکم شي نو هغه به د دې جدا جدا سزا متعین کی ظالم لبا د هغه د ظلم مناسب جدا جدا سزا ورکوي او که په دردونو نه پوهېږي نو خو بس ټول ګزار دی نو پړق او سوک او کوتک او چاکو او ټوپک دا یو شی دی فرق اونه شو نو فرشتې حاکمان نه کړې او انسانان حاکمان کړل چې د دې فرق معلوم کړي او د هغې مناسب سزا ورکړي دویم سوال دا دی چې د فرشتو ته څنګه پته ولګی چې انسان به خون ریزي کوي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء دې ته څنګه پته ولګي چې دا فساد به کېږي
دی خو علم غیب نه لري وی د انسان حالات او ورسره معاملات د فرشتو ته مخکې الله اخول چې داسې به کېږي نو بیا فرشتو ته چې پته ولګي چې انسان به داسې کار کوي نو خپله الله نه تپوس کوي چې الله داسې داسې کارونه کوي نو بیا یې هم خلیفه کوي په دې خو موږ نه پوهېږو اتجعل فیها من یفسد فیها خدای چې دا کار کوي نو بیا هم ته خلیفه کوي په دې مقصد نه پوهېږو په حکمت نه پوهېږو او یا دا چې د فرشتو ته وښولی شو چې په انسان کې قوت عقلی به وي دا نوی مخلوق چې پیدا کیږي نو ده کې به قوت عقلی وي او قوت شهوانی به پکې وي او قوت غضبی به پکې وي درې قوت دي پکې نو د فرشتو وکتل وی قوت شهوانی او قوت غضبی دا خو خطرناک قوتونه دي اگر چې د یو وړخته قوت عقلی خو ډېر ښکلی دی خو دا یو دی قوت عقلی ښکلی صفت پکې یو دی او دا د فساد پکې دوه قوت دي شهوانی او غضبی په انسان کې چې قوت شهوانی په جوش کې راشي نو دی دا خپل شهوت پوره کول غواړي نو چې کله دی خپل خواهش پوره کوي او د ده مخې ته څوک رکاوټ جوړیږي نو د رکاوټ ختمولو دپاره دله غصه ورشي نو قوت غضبي په جوش کې راغی نو رکاوټ ختمی بیا قتل یې کي خپل شوق پوره کوي او چې څوک یې منې کوي نو هغه قتلی نو فرشتې وایي قوت شهواني او قوت غضبي خو فساد پیدا کړ نو دا دوه قوته د فساد دي قوت عقلی مغلوب شو الله وی فرشتو تاسو نه پوهیږئ که دا قوت شهوانی او دا قوت غضبی د قوت عقلی تابع که دا دواړه د فساد نه دینه ډېر لوی خیر پیدا کیږي بیا که قوت شهوانی او قوت غضبی دا د عقل تابع کړل بیا ته د فایدې کارونه اخیستی شي نو بس غونډ خبره مختصره ورته که انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ نو دې وخت کې قلارې شئ فوراً هغوی قلارې شوې د آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځه امتحان چې شوی دی نو د فرشتو ته الله پاک فرمایي انبئوني ماله خبر راکې امتحان ته اخلي ماله خبر راکې نو فرشتې ورته وایي چې سبحانک لا علم لنا نه پوهېږو اوس آدم علیه السلام ته داسې نه وایي چې ته ماله خبر راکا هغه ته وایي انبئهم دوی له خبر ورکا دا فرشتې پوه کا دې طرز بیان کې چې دا فرق راغلی دی نو دا واضحه خبره ښکاره کوي چې آدم علیه السلام ته الله پاک د معلم درجه ورکړه دی استاذ دی معلم دی او فرشتي هغې ته د طالب علم درجه ورکړله د استاذ درجه له شاګرد نه پورته ده او دې نه دا معلومیږي چې د فرشتو په علم کې کمې زیاتې کیدی شي ته کم څیز چې دوی ته علم نو د آدم علیه السلام په ذریعه باندې د هغې څیزونو علم ولا الله ورکړ د فرشتو علم کې کمې زیاتې کیدی شي او آدم علیه السلام معلم او فرشتې طالب علم نو طالبان د دین دم خوشحاله شي چې دا هغه مرتبه ده چې فرشتو ته الله ورکړې ده فرشتې طالب علم او د طالب علم دومره اوچت مقام دی چې د الله د رحمت فرشتې ورته وزرې ویړی الله پاک آدم علیه السلام خلیفہ کو د خلیفہ څه مقصد خلیفہ نائب ته ویلی شي یعنی څوک
د بل چا په ځای د یو کار کولو دپاره چې ودرېږي مقرر شي نو دته خلیفه وایي. نو دې ځای کې د خلیفه معنا دا شوله که د خلیفه معنا دا شي چې دی به په ځمکه کې د مخکې نه اوسېدونکي مخلوق په ځای نایب شي نو بیا پکې هیڅ اشکال نشته. مخکې فرشتې وې پیریانو نو د هغوی په ځای دی نایب شو هیڅ اشکال نشته. خو عام عالمان د خلیفه نه دا معنی اخلي چې د الله د طرف نه د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نائب خلیفه څه ته وایي؟ د الله د طرف نه د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نائب دته خلیفه وایي. نو په دې باندې سوال پیدا کیږي چې د نائب ضرورت او حاجت هغه وخت پیښیږي چې کله اصل موجود نه وي یا اصل د یو فیصلې نافذ کولو نه پس وجه عاجز وي. نو الله تعالی خو د هر قسم عاجزۍ نه پاک او منزه دی او دغه رنګ موجود هم دی همیشه. نو د دې سوال نه جواب داسې دی چې د نائب د تقرر دپاره د مخکینۍ مفروضه غلطه ده، ځکه چې نائب کله کله دې دپاره هم مقررولی شي چې اصل په دومره اعلی مرتبه باندې وي خپل محکوم او مملوک لا د هغه نه فایده اخیستل براه راست بغیر د واسطې نه ممکن نه وي. نو داسې موقع باندې خلیفه او نائب مقرر کولی شي. نو نائب دې دپاره مقرر شي چې دې د مالک او حاکم د طرف نه محکوم او مملوک ته حکمونه ورسوي او محکوم او مملوک د دغه نائب نه فایده واخلي. نو دلته هم په انسانانو کې چې کوم د اعلی درجې خاوندان دي پیغمبران دي هغوی د الله پاک د طرف نه نائبان او خلیفګان دي. نو دا نور خلق دوی د خلیفه نه د الله د خلیفه نه د پیغمبر نه فایده اخلي او پیغمبر براه راست د الله نه فایده واخلي. نو آدم علیہ السلام ړومبی خلیفه شو او بیا د خلیفګان د نائبان را روان شو پیدا کېدل. نو خلیفه لفظ نائب او قائم مقام نورو زینو کم اللہ پاک ویلے دی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ دا اللہ غزات تے چی تاسوی پدیز مکہ کے نائبان گرزولی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ دا اللہ غزات تے چی تاسوی پدیز مکہ کے نائبان گرزولی او بل دے فرمائی یجعلکم خلفاء الارض تاسوی دزمہ کی خلیفان جوڑ کریے نائبان جوڑ کریے. نتاسم دا یو قوم لار شی داغا پزے بل راشی بل قوم ختم شی داغا پزے بل راشی. دا مسلمانانو خلیفہ هغه تم خلیفه ویلی شي. په دې کې د نیابت معنا پرته ده. وی دی د پیغمبر علیه السلام نائب دی د مسلمانانو نگرانی کوي په دینی کارونو کې او په دنیایي کارونو کې. الامامة موضوعة لخلافة الارض الامامة موضوعة دا امامت چې دی یعنی اسلامی خلافت د دین په حفاظت کولو کې
او د دنیا نظم و نسق چلولو کې او اصلاح کولو کې د پیغمبر د خلافت نوم دی. الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ وی ریاست عامت فی الدین والدنیا خلافت عن النبی. دا خلافت دا پیغمبر علیہ السلام دی. نو دا پیغمبر علیہ السلام شان بل شان تی دی. پخوانی پیغمبران دا بنی اسرائیلو اغوی با نیابت او خلافت کو او سیاست بے کو. كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست او حکومت دا با پیغمبرانو کو. كلما هلك نبی خلفه نبی. کله چې به یو نبی وفات شو نو د هغه قایم مقام به بل نبی راغی. وانه لا نبی بعدی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي ګوره ما نه رستو بل پیغمبر او بل نبی نشتا. وسيكون خلفاء. ما نه رستو به بیا زما خلیفګان وي. فیکثرون ابو ډیر وي. نو د الله نائب پیغمبر او چې یو پیغمبر به وفات شو د الله بل نائب براغه بل خلیفہ نو بیا دغه سلسله ختمه شوله. نو اوس په دنیا کې د پیغمبر علیہ السلام خلیفګان به وي او د دې ملک او د قوم د دنیا او د آخرت خیر ښېګړه به غواړي. نو دا به څوک غواړي؟ د پیغمبر خلیفہ به غواړي. او دغه ته اسلامی سیاست وایي. نو سیاست د موجوده زمانه کې داسې خلکو بدنام که چې چاله دوکه ورکې نو وي سیاست یې ورسره وکړو. د دوکه کولو نوم سیاست. نو دا خرابو خلکو دا نوم بدنام که کنی اسلامی سیاست پیغمبرانو کړی دی. اسلامی سیاست حق دی دا پیغمبرانو کړی دی او د پیغمبرانو نه رستو د پیغمبرانو وارثان عالمان به کوي. دا عالمانو سیاست صحیح دی او دا د ثواب کار دی. د دنیا او د آخرت د خیر ښېګړې کار دی. خدای پاک دې د ټولې دنیا مسلمانان اسلامی سیاست باندې راولي او په شیطانی سیاست او په دوکه دې خدای نه راولي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اغه وخیات که چې ستا پروردگار فرشتو تو فرمایل انی جاعل فی الارض. بیشک زه ګرځونکی یم په ځمکه کې خلیفه خپل نائب او خلیفه. قالوا اتجعل فیها. فرشتو ویل اتجعل فیها آیا ته پیدا کې او ګرځې فیها په دې ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد به کوي دې ځمکه کې ویسفک الدماء او وینې به تویوي خونریزي به کوي. ونحن نسبح بحمدك او منگا پاکی بیانو استاد حمد و ثنا سره. ونقدس لك او پاکی درل بیانو تسبیح وایو سبحان الله الله پاک او نقدس لك استا پاکی بیانو. قال انی اعلم ما لا تعلمون. الله پاک او فرمایل انی اعلم ز خبردار یما ما پا هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ هغه وخت یاد که چې ستا پروردګار وفرمایل للملائکة فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه. بېشک زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه او نایب. قالوا اتجعل فیها. فرشتو ویل آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې من یفسد فیها ویسفک الدماء هغه مخلوق چې فساد به کوي دې ځمکه کې او خونریزي به پکې کوي. ونحن نسبح بحمدک
او من تسبیح وایو خوبی بیانو استا بحمدک سره د حمد و ثنا استا ونقدس لك او استا پاکی بیانو. قال انی اعلم اللہ پاک و تو فرمائل انی اعلم بے شک ز خبردار یما ما پا اغسبان اللہ تعلمون چی تاسو پی خبر نے. وعلم آدم الاسماء كلها اخود اللہ پاک نمونا آدم علیہ السلام تا کلها طول. وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ پاک آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها دا طول سیزنو دا نمونا. ثم عرضهم بیا اللہ روان دکلل دا نمونا علی الملائکت فرشتوتا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء فقال اللہ پاک او فرمائل انبئونی خبر را کے ماتا باسماء هؤلاء پنمونو دا دی سیزنو ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنی ہے کدے کی رشتنی چھ زمان بزیات عالم نہ پیدا کی زمان با افضل نہ پیدا کی نو او آیا دا دی سیزنو نمونو خواہ. قالو دی فرشتو ورطویل سبحانک لا علم لنا پاکی دا تالر منگتا علم نشتا الا ما علمتنا مگر دمر علم چی تارا ترا کردی انک انت العلیم الحکیم بے شک انت علم والا و حکمت والائی. قال یا آدم اللہ پاکو فرمیل اے آدم انبئهم خبر ورک دویتا باسمائهم پنمونو دا دی سیزنو باندے. انبئهم باسمائهم خبر ورک دویتا پنمونو دا دی اشیاء. فلما انبئهم پس ہر کلچ آدم علیہ السلام خبر ورک دی فرشتو تا باسمائهم پنمونو دا دغی سیزنو. قال الم اقل لکم اللہ فرمائل الم اقل لکم آیا ما نووی لتاسو تا انی اعلمو بے شک ز خبردار یما غیب السماوات والارض پاغ پٹو سیزنو دا اسمانونو او دزمکی. واعلمو او ز خبردار یما ما پا اغس باندے تبدونا چتا سو اخکارا کوے وما او پا اغس باندے کنتم تکتمون چتا سو پٹوے. قال الم اقل لکم اللہ پاکو فرمائل الم اقل لکم آیا ما تاسو تنو ویلی انی اعلمو بے شک ز خبردار یما غیب السماوات والارض پا پٹو پٹو سیزنو رازنو دا اسمانونو دزمکی. و اعلم ما تبدون او خبردار یم پا اغسی چا تاسو اخکارا کوئی وما کنتم تکتمون او پا اغسبانی چا تاسو پٹوئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Created with free version for non-commercial use.